حکومت له پکار دی چې دا خلک به اسې امزي دا پردی وطن دی او پردی وطن اسې پردی کټ د نیمې شپې وي خو پکار دا ده چې دا په داسې طریقې سره لاړ شي چې په افغانستان کې سبا دا زما سفیر وي که څوک هلته کې زما د ملک بد وي چې دا خلک ورته خپله سینه وړاندې کوي او هغه وایي چې نه د پاکستاني خاورې بد به نه وایي. زما سبا کې د مجبورۍ وخت کې دي لکه د لارې کرایه نشته دی هلته هم د سرپناه ځای نشته دی چې کوم څیزونه خرڅوئ که نه نو څوک یې دنس په کم ریټ باندې اخلي بس د لسو شی نه په 2 روپۍ رانه غواړي په موږ نن قیامت دی د 4,50,000 روپو غاړه ما په 2 لکه خرڅ کړو نو اولنې ماښام به یې اولنې شپه به یې چېرته به یې څه به ته ویو الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او څنګه چې تاسو ته پته ده د افغان مهاجرینو ورونو د پاکستان نه د ویستلو مرحله روانه ده دا وخت په یو کیمپ کې موجود یم د چارسدي د اتمانزو کیمپ ته دلته کې مونږه د دې خلکو سره خبرې کوو چې دوی څومره وخت دلته کې تیر کو دلته کې پیدایش شوی دی یا عمرونه یې څومره چې کله راغلي او بیا دوی د تلو انتظامات څه دي او بیا د هغې نه علاوه دوی چې هلته افغانستان ته لاړ شي نو دوی په زړه کې به د پاکستان لپاره کم قسمه جذبات وي بیا په دې کیمپ کې دوی ته څه قسمه مسلې دي هغه هم ستاسو مخې ته ږدمه راځئ قدرمنو د دې مهاجرینو سره خبرې کوو قدرمنو دا وخت ما سره سپینګیري هم ولاړ دي هلکان هم ولاړ دي دوی سره څه خبرې کوو لاله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لی طبیعت دې ښه دی الحمدلله لاله دا راته ووایه چې عمر دې څونه و چې پاکستان ته راغلی وي تقریبا ما واده دلته کړلی او اجامت مې له راغلی او اجامت مې دلته ګیره مې دلته خریدله ښه ګیره دې دلته اجامت دې دلته کې راغلی واده مې هم دلته کړلی ښه تقریبا 50 کې راغلی 1350 کې بیا له هغې نه بعد افغانستان ته چېرته تللی او یو 2 کرې ته تللی یم 3 کرې 2 ځل تللی یې ښه هلته کې کوم ځای ته به ځې نو کونړ ته به ځو نو خپل ځای خپل کونړ خپل ځای کونړ دی ښه هغه هلته چې کوم دی زمونږ د پلار یو کوټه ده د یوه کوټه د پلار یوه کوټه وه یو پلار هم د هغه یوه کوټه اوس د هغې چې کوم دی د هغې پلار نه 5 زامن پیدا دي اوس 5 زامنو چې کوم دی د یو زوی چې کوم دی 6 فامیله دي نو وایي چې کم از کم 30 فامیل برابرېږي نو په هغه یوه کمره کې زمونږ چرګان نه ځایږي نو کوم ځای کې به بندوبست کوو د یخنۍ دا حالات دي داسې حالات کونړ کې خو واورې هم شوي که نه نو څه انتظامات هم څه دي نو باید د تلو پروګرام به کوو دغه د یخنۍ ته ماتلی چې د یخنۍ حالت برابر شي انشاءالله ځو به د لارې کرایه به ځان سره ګورو سوچ به کوو حکومت ته له څه ټایم درکړی دی چې دونه وخت کې وځئ نه حکومت خو هر وخت راته وایي چې ورور ځان غور کوئ وباسئ ځان خپل ځان وباسئ د ځای نه وځئ صحیح ده کیمپ کې دلته بجلی شته نه نشته بجلی تقریبا 10-12 کاله وشو چې مخکې نه کټ شوې ټیکهداري بجلی هغه کټ شوې ده ښه 12 کاله مخکې کټ شوې او د سولرو پروګرام هینډیکیپ والا چې کوم د موږ ته د بجلی د اوبو پروګرام کړی و د ټانکۍ نو هغه هم کټ شول هغه هم بله ورځ ډي سي صاحب راغی هغه کټ کړل اوبه یې نه کټ کړې اوبه یې کټ کړې اوس اوبه څکل اوبه چېرته نه راوړئ نو په کور کې پمپونه والي دغه په کور کې چې کوم د خپل پمپ باندې الاس پمپ باندې هغه استعمالوو هغه قابل دغه نه دي څکلو نه دي او مغه څکون مجبور بل په تللی نو شو کوم په لاړ شو صحیح لاله خپل وطن دی دلته کې که نه غواړئ چې هلته کې وخت تېر کړم که نه دې زه پسې به خفئ نه دلته خو به زه ښه خفئ تقریبا کم د 40 کاله موږ دلته تېر تلله زموږ هغه چا خبره ما واده دلته وکړو نمسي هم دلته پیدا شو نمسي زما بچي هغه افغانستان نه پېژني کونړ خاړ ونه پېژني تللی نه دي تا ته به هلته کې ځان مسافر او مهاجر ښکاري طبیعت ته ښه دی ښه څونه وخت ستا عمر دې څونه وخت چې راغلی وې لومبي ځل 14 کال 14 کال وې که نه ته راته ووایه څنګه د تلو څه انتظامات دي د تلو به ځو هغه دغه په تلو به ځې که نه او تابع نه خفئ خود خفئ نه دې ملک پسې خفئ دې ملک پسې خود د هغې څه وجه ده نو دلته واړه شو دغه شولو ناڅاپه هغه انسان ته چې موږ لاړ شو یار دوست نه لرو خپلوان ټول دلته دي او سرپناه ځای هم نشته دی چې موږ هلته لاړ شو که نه یو څه شی یو سړی ورنوځي دا ته درو نه یم په ایماندارۍ ته وایم ټیک ته
څنګه طبیعت ته ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. کلاري ده؟ الحمدلله. څنګه څه به ویل غواړې تلو حوالې سره؟ نه تلو حوالو سره موږ څه ویو لکه د لارې کرایه را سره نشته، دلته هم سرپناه ځای نشته دی او دلته خو لکه داسې وشول چې پرون پسې ایسي صاحب راغی او د کورونه انوار کړلو کورونه د وران کړي او دیوالونه راوارته ولو بس په ډاګه باندې ناست بس قانون چې څه وایي موږ به هغه منو. صحیح ده او صحیح ده سترګو کې اوښکې هم دي که نه؟ بس مړه سبا کې د مجبورۍ اوښکې دي لکه د لارې کرایه نشته دی، هلته هم د سرپناه ځای نشته دی، دلته یې رامنې هر څه بند کړلو لکه صحت یې رامنې بند کړو، ډاکټر له نشو تللی لکه علاج زموږ نه کېږي، اوبې رامنې بندې کړلې لکه موږ انسان په اوبو جمدی دی چې اوبه ونه څښي خو انسان په خپله مري. تاسو له څه ټیم درکړی چې دونه وخت کې وځئ؟ نه ټیم یې موږ نه چې راشي وایي رضاکارانه وځئ، رضاکارانه ورو هغه سړی وځي چې دلته خپل ځای او چې کوم څیزونه خرڅوئ که نه نو څوک یې دنه په کم ریټ باندې اخلي؟ بس د لسو شی نه په 2 روپۍ رانه غواړي. په 2 روپۍ درنه اخلي که نه؟ که د لاکو روپو شی لکه په 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ رانه غواړي. دا ولې څه ستا په خیال دا څه وجه ده؟ بس دا خو لکه چور دی که نه وایي لکه مهاجر راغلی دی او دلته ناست دي او روان دي اوس خپل وطن ته ځي او لکه دا لکه د موقع نه پیدا اخلي مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي. وعلیکم السلام. څنګه دا چې کوم ځای ولاړ یو دا ستا دی؟ او جی دا څنګه زموږ دلته پیدایش هم دلته کې شوی دی. دا ځای باران راغورځولی بیګا باران شوی دی؟ نه ګوره موږ خو ځو په تخ خو ځو دلته کې څوک هم نه پاتې کېږي. دا دلته کې څومره فیملي پراته تقریبا 300 آلموست دلته کې فیملي پراته ده جي. دا ټول د خپل غربت د وجې پراته دي. دیو ته وایي چې موږ له د یخنۍ ټیم موږ له راکې موږ ځو. قدرمنو دا وخت را سره مولوي صاحب ولاړ دی چونکې نن یې د فخرالاسلام شیخ صاحب د مدرسې نه فراغت وشو. د ده په ژوند کې د ډېره خوشحالۍ مقام دی او ډېره د خوشحالۍ لمحه ده، خو بل طرف ته د ده لپاره د خفګان هم ډېره غټه لمحه دا ده چې ده ته کور یې راوران کړلی شوی دی. پرون ګورنمنټ مشینري راغلی ده او دی هم روان دی افغانستان ته. نو یو طرف ته د خوشحالۍ انتها ده او بل طرف ته د خفګان انتها ده، خو بهرحال د داسې انسان سره خبرې کوو چې د دوه انتهاګانو په منځ کې راګیر وي. قاضي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ څنګه له طبیعت ښه دی؟ الحمدلله خیر دی الله. دوه خوشحالۍ دي دواړو، یو طرف ته د خوشحالۍ انتها ده او بل طرف ته د غم او د خفګان انتها ده. دې منځ کې څنګه محسوسې؟ موږ به داسې وایو چې دا موږ چې پیدا شوي یو همدغه یو اواز دی چې راپاڅېدل دی او کېناستل دي، خو د رب نه راضي یو چې الله رب العالمین موږ دلته پیدا کړلو او دغه کلمې را نصیب کړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. موږ خپل رب دلته وپېژندو، موږ خپل پیغمبر دلته وپېژندو، موږ قبله دلته وپېژندله او مسلمانان الحمدلله د مسلمانانو په ماحول کې پیدا شوي یو او د دې اعلی چارواکو نه هم دا تمنا او دا ارزو موږ ټول مسلمانان یو کومه رویه چې ته د خپل شهري سره کې عمق رویه زموږ سره وکړه. که به طور مثال که د کیم او زموږ په دې علاقه باندې تاسو تعرض کوئ او دغه کوئ نو باید چې ته د هغه څه نه شروع کړې دې څه نه شروع کړې ته منځ کې راځي سړی په خېټه کې وې نو دا خو انتهایي ظلم دی. منو کتونکو دا وخت په یو آبادۍ کې ولاړې ما لګې دي خلک لګې دي ورانوي افغانستان ته دوی هم د تلو تیارې کوي. دا ما سره زلمی ولاړ دی د تاثرات په دې باندې اخلو. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. څنګه له طبیعت ته ښه دی؟ خیر دی ژوند یې ښه روان دی الحمدلله. د آبادي چې ورانې او یو ګزار ورکوي نو د اړه نه ډې څه تېري اړه نه ډې څه تاثرات ترې څه وي؟ دا خو هغې سړي ته پته لګي چې په چا راشي هغه سړي سره څه واقع شوی دی قیامت دی په موږ نن قیامت دی نن په ما قیامت دی صحیح قیامت دی صحیح حقیقت دی په موږ نن صحیح قیامت دی ځکه چې کار سکے زه خو دلته کې زموږ دوکانونه خپل د بازار کې او درې بازار د چارسدي بازار منځو بازار رزړو بازار دې کې ما سره دوکانونه دي له بما وره ورکوله د واورې کار دی کوم داسې وایه واورې کار دی کوم خاص په دې څونه پیسې راغلې وي په دې آبادۍ باندې؟ یاره دې ټیم هغه ټیم کې خو په دې یو کمره باندې لاک نه بره خرچ 1,20,30 پورې راغلی. کم وخت کې؟ دې 2015 پورې لکه دا موږ 15 پورې په 1 لاک راغلې وي که نه؟ او اوس لګی بس ورانې که نه؟ دا بلاکونه به په چا خرڅې کو؟ بلاکونه خو مړه څوک نه لي او نه خرڅېږي نو به دې کې سم نشته بس دلته غورځو بس غورځوئ جوماتونو کې اعلانونه کېدل وایي که څوک بلاک خرڅوي او که څوک ګاډر خرڅوي او که څوک دروازه خرڅوي نو هغه شته دی که نه بې ضمیره خلک شته دي که نه او زما داسې ملګري راغلي دغلته جاړي چې داسې چلو شو او بې ضمیره خلک شته دي که نه راځي مونږ ته وایي غواګانې خرڅې کوي نور څه بارمارۍ خرڅې څوک کوي. خریدار درله راغلی دی چې ستا یو شی اخیستی په 10,000 روپۍ باندې او تا ته وایي چېرې دا په 2,000 باندې راکړه او شته راغلي دي که نه مونږ بله څاروي ویستي ما خپله گاډی خرڅ کړو د 4,50,000 روپیو گاډی ما په 2 لکه خرڅ کړو. د 4,50,000 ما نوې اخیستې او په 2 لکه مې خرڅ کړو. دوی مجبورۍ نه ډېر غلطه بس خلکو واخیسته که نه هلته کې چېرته روانې؟ هلته ځو لوی افغانستان ته. لوی افغانستان کې کوم ځای ته؟ موږ ننګرهار ته ځو. ننګرهار ته روان یې نو هلته څه ځای شته؟
زینه خو خدای شته مو نیم شته ځکه شته په دې چې زما دوه نیکونه راغلي وو اوس د هغې نه الحمدلله موږ 67 کسان برابر شوي نو په هغه ځای کې خو زموږ سات نه تېرېږي نو بس ځو ځان له بالو بس کوشش به کوو نو خلک خپل ځای نشته خپل ځای نشته اوس چې تاسو هلته کې لاړ شئ که نه نو اولنې ماښام به وي اولنې شپه به وي چېرته به وي څه به درته ووایم بس په خیمو کې به وي نو بس یو ځای کې به کښېنو نو الله هم شته په خیمو کې به شپې کوئ که نه وخت زه په دې کیمپ کې موجود یم ما سره څه پاکستاني موجود دي دلته کې راغلي دي د دې ملګرو رخصتي کېږي نو دوی ورسره هغه خفګان اظهار کړی دغه موقع لپاره راغلي دي السلام علیکم جی وعلیکم څنګه لیلاله طبیعت هم ښه دی تاسو خیر خفه خبه ډېرې که نه یاره جی خامخا څومره وخت ملګرتیا دي دوی سره وه تقریبا زمونږ وشو د سره 30-35 سال 30-35 سال ملګرتیا دې ورسره وشوه اوس د نه روان دي که نه روان دي خفه یو ورپسې ښه خامخا صحیح ده ډېر وخت یې راسره لکه درونه غوندې تېر شو او جدایي ده نو بس الله دې دوی له همت صحیح ده الله دې د دوی خپل وطن آباد کړي تر څو به دغه شانته کې په پردو ملکونو کې کډه په سر باندې ګرځي دغه دعا به دوی ته کوو څه تعارف دی زما د ګلیکسي سکول پرنسپل عدنان خان او دا د سکول ریپرزنټیشن چې کوم دی نو هغه خو مونږ کوو خو د دې نه هټ کې چې کوم دی زمونږ دا د کلمې رونه دي په دې کې چې کوم دی دغه د یعنی مطلب تفریق نشته دی چې یار دا پاکستان دی دا افغانستان دی مېلمانه دي تاسو چې کوم دی ذکر وکړه دې نه مخکې چې یاره مطلب نن رخصتېږي او هغوی چې کوم دی مجبوره دي او دلته چې کوم دی د 10,000 روپو سیس چې کوم دی نو په زر ډیمانډ کېږي زما په خیال باندې چې کوم دی دوی له دومره د ورورولۍ ثبوت پکار دی چې دوی رخصتېږي نو کم از کم چې کوم دی نو دوی له چې کوم دی د لارو په کرایاګانو کې د دوی سره چې کوم دی د دې نه علاوه چې کوم دی د خامخا دوی چې ځي نو په داسې حالات کې روان دي چې دوی سره به چې کوم دی بیماران وي د دوی سره به نور هر څه به وي نو زه وایم چې دې خلکو له زمونږ دې خلکو له دومره پکار دی چې یاره دوی له مېلمستیا ورکړه د او دا لږه مېلمستیا نه وه د 40-50 کالو چې کوم دی مېلمستیا وه او شکر دی دوی د یو ورورولۍ وخت تېر کړی دی نو زما په خیال باندې چې د دې رخصتي کېږي نو داسې رخصتي دې وشي چې یعنې مطلب هغه هم چې کوم دی د مېلمستیا په طور باندې وشي په درناوي سره لاړ شي او دا وخت موږ سره د دې کیمپ ملک صاحب موجود دی سره خبرې کوو ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم د خپلو خبرو په جریان کې د خیر ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې راله او زموږ اواز دنیا ته رسوي د دوی ډیره مننه او خدای هم راوله ملک صاحب دا راته ووایه چې د کیمپ کې مونږ وکتل کورونه هم د خلکو وران شوي دي بجلي خو د مخکې نه وه دا شیشې هم ویلی کېږي دا چې وړي دي د اوبو هم نظام کټ شوی دی څنګه ګورئ دې ته نو داسې ده سنګر بای چې تاسو به ډېرو کیمپونو ته تللی سته یو لیدلي به مي کوم د حکومت د طرفه مونږ ته یو دغه شوی چې دا کیمپونه ډېر نوټیفای شوي دي د ډېر نوټیفای نه وروسته بیا حکومتي چارواکي راغلل او اوبه یې بندې کړې دي د بجلی ټرانسفرمر یې ویوړ دي د صحت سهولتونه یې موږ ته ختم کړل د ماشومانو سکولونه یې ختم کړم د هغې نه پس دغه سچویشن دی چې یاره تاسو خپل وطن ته ستانه شئ او لاړ شئ خو زه به دا ویم چې موږ د ګورنمنټ پاکستان او د پبلک پاکستان کوم چې زموږ عوام ورونه دي د هغوی ډېره شکریا ادا کوو ډېره مننه کوو ډېر په اخلاص او ډېر په بایچارې سره 45 کاله زموږ خدمت کړی دی او انشاءالله چې په دې به تر قیامت هم سترګې پټې نه کړو د دې ډېره یو په ښه طریقه باندې زموږ مهمان نوازي کړې ده مونږ زړه ته تر 45 سالو کې اوسه پورې زموږ زړه ته دا نه راغلي چې یاره مونږ دلته مسافر یو او بې وطنه یو او یا زموږ کم بل وطن شته دی مونږ د یوې صوبې نه بلې صوبې ته داسې تلي لکه سړی چې د یو محلې نه بلې محلې ته ځي اوس دا کوم صورتحال چې اوس راغلی دی نو زما په فکر باندې چې دا حالات د دواړو ملکونو د عوامو په منځ کې یو دغه پیدا کوي یو اختلاف پیدا کوي یو جداوالی پیدا کوي نفرتونه پیدا کوي نو لہذا زما ګورنمنټ پاکستان ته ستاسو د سکرین په وساتت باندې یو خواست دی چې اخني ده ځکه چې هجرت مونږ ته دویم هجرت په سر باندې دی نو د هجرت په دغه کې جریان کې ماشومان زنانه زوی په العمر خلک هغه ډېر دغه کېږي کمزوري کېږي په وجه دی چې هغوی ته اینه ټایم بیماري ده کم حالات اوس د زموږ په افغانستان کې دا دی
پرون نه په مختلفو ولایتونو کې واورې شروع شولې د واوره موسم دی اکثریت زموږ د افغانانو خپل ځایونه نه لري او د هغې اصلي دغه دا دی چې 45 کاله مونږ دلته تیر کړو نو مونږ هلته هېڅ قسمه سرپناه نه لري په سلو کې چېرته 15 کسان هغې به چېرته آبایي ځایونه لري یا به ځان له کمکر کانډر جوړ کړی نو زما ستاسو د سکرین په وساطت باندې د ګورنمنټ پاکستان نه کومه چې 45 کاله زمونږ مهمان نوازي کړې ده هغه یې موږ تر قیامته نه شو هېرولې او نه د هېرېدو ده کوم چې عوامو زموږ سره خلوص کړی دی مینه کړې ده او کله چې موږ راتلو د عوامو راته غېږه کولو کړې وه او موږ په هغه مینه راغلي او په هغه مینه باندې مو وخت تېر کړی دی نو د دې مینې پاتې کېدو دپاره زما دا یو ریکویسټ دی چې یاره د یخنۍ موسم دی ډېر بد صورتحال دی خلک خپل ځایونه نه لري نو برای مهرباني د اعلی چارواکو نه مې دا تمه او توقعات دی او دا مې یو عاجزانه درخواست دی چې یاره موږ له لږ ټیم راکړی شي چې دا یخني تېره شي نو انشاءالله موږ به ځو بالکل به ځو ځکه چې مونږ د پاکستان د آئین او قانون د لاندې دلته مهاجریت تیر کړی دی او د حکومت د طرفه چې کوم حکم وي هغه موږ ته په سر سترګو دی د هغې مونږ قدر کوو دا زموږ ګورنمنټ دی دا داسې نه ده چې مونږ لاړو او زموږ په منځ کې به جدایي او یا پریشانیانې وي مونږ د دې حکومت د ګورنمنټ پاکستان د عوامو اوس هم شکریه ادا کوو تر قیمته به ادا کوو خو دغه یو ریکویسټ مې دی چې برای مهرباني زموږ سره ماشومان دي زنانه دي بل چې هلته لاړ شو تاسو به د کیمپونو دا کم چې سنټرې جوړې شوي دي په هغې کې د پلس سیسټم د لیټرین د هېڅ دغه نشته دی ماشومان زنانه په کل اسمان د لاندې ناست دي نو ډېر زیات مشکلات دي او لا د مشکلاتو سره مخ کېږي هلته هم سچویشن داسې دی بل مې ستاسو د سکرین په وساطت باندې زما د افغانستان د اسلامي امارت نه هم دا مطالبات دي چې برای مهرباني تاسو چې کوم مهاجرونه درځي دا به ستاسو ډېره مهرباني چې هغوی دپاره د نمرو لړې تیزې کوي ویش تیز کوي تر څو هغه مهاجرین وکولی شي چې خپل ځای نه لري او یو خپله یو خیمه یو پلسټیک ولینی چې هغه د ځان چاپیر کړي او خپل بچي د ځان سره محفوظ کړي یو سوال دی زما ذهن ته بل راوسو کم خلک چې واپس تانه شوي دي ناغي سره د افغانستان د موجوده حکومت څه رویه ده انتظامات ورسره شته که نه هغوی همداسې په خپل مدد باندې لګیا دي دا او تا ډېر ښه سوال وکړو او ډېر خلک هم د دې سوال په باره کې تپوسونه هم کوي دغه دی بای چې هلته موږ څه اورو عمل کې هغسې نه ښکاره کېږي په نظر باندې ځکه چې ډېر خلک لاړ شي هلته ترور زوی ماما زوی یا خور خوریا هغې سره 15 پامل او 6 پاملونه هغوی هلته اړولي دي په هغه کورونو کې بند پاتې دي اوس دوی د نمرو لړې اورو په دغه میډیا باندې چې ویش تقسیم شروع دی د نمرو نو اوس موږ ته په عمل کې څه نه دي ښکاره شوي بل پکې غټه خبره دا ده بایګوله چې د افسوس خبره دا ده کم مهاجرین چې اوس هلته ځي نو هلته د کورونو مالکان چې دي 2000 کرایي به اغسته هغه کرایي نن 10,000 ته رسېدلې ده هغه کرایي 15,000 افغانو ته رسېدلې دې مقصد دا شو چې دل طرف ته تاسو سره ستاسو د مجبورۍ نه کومه فایده خلک اخلي نو هلته کې هم ستاسو د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستلی کېږي د دلته چې کومه پیدا اغستلی کېږي د هغې نه زیات بالاتر هلته اغستلی کېږي ځکه چې دلته کم کور چې به و هغه په 2000 روپۍ افغانۍ باندې ماهانه د هغې رنټ و هغه نن سبا 15,000 او 10,000 ته رسېدلی دی چې هغه د غریب سړي د وس د توان نه بار دی نو زما ستاسو د سکرین په وساطت باندې د امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده چې په دې باره کې د کمیټې نه تشکیل شي په علاقایي سطحه باندې په د ولسوالیو په سطحه باندې چې د دوی پوره معلومات وشي او څو مهاجرین وکولی شي چې په خپل وطن کې بسیا شي واوسیږي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ستاسو نوم دی زما مان الله نوم دی زه چې کوم دی د کیمپ اوسیدونکی یم د عثمانزو کیمپ واپس چې کوم دی زه په 400 کې د نانبایانو آل نانبای اسوسییشن چې کوم دی د دې سیکرټري ما او دلته په 400 کې زموږ شکر دی خو غاټ روزګار دی خو ښایسته روزګار دی خو لکه اوس په موږ د حکومت د خوا نه لکه دا سلسله جاري شوه چې یاره تاسو به ځئ نو هغه خو الریډي پته ده چې یاره پردی کټ د نیمې شپې دی موږ به خامخا ځو او زموږ کډې روانې دي
په دې کې لکه دا زمونږ د مشر چې کومه خبره وکړله لکه په تورخم کې موږ د تکلیف ډېر زیات دی خو بیا چې موږ کله تورخم نه واوړو نو هلته د افغانستان چې کوم خلک دي ذاتي خلک چې د افغانستان کوم دي نو هغې موږ سره زیاتې شروع کړی کم قسمه زیاتې کوي لکه زیاتې دا دی چې یو خو کوي چې مخکې د کم کور کوي 2000 افغانۍ وه هغه 4000 افغانۍ ته ورسېده او د کم کور چې مثال خبره چا اغستی و نو هغه وایي چې یاره ماله به اوس د 1.5 لک روپو په ځای باندې یو کالدارو په ځای باندې 1.5 لک افغانۍ ماله راکوئ یا دا کور زه نه خرڅوم نو دا مسلې موږ ته هلته ډېرې زیاتې دي زه د هغې طالبانو نه دا اپیل کوم چې دا کینی د خلکو سره خبرې اترې وکړي دا کم کرایګر چې ځي دی جنا هغې له هر سړی خپل حق ورکړي لکه دا نه چې دلته موږ سره ظلم او هلته موږ سره ظلم لکه دا موږ په کم دغه کې ملک کې اوسېږو لکه که افغانستان شو اسلامي ملک دی پاکستان اسلامي جمهوریت دی دعوه د اسلامي جمهوریت کوي خو لکه موږ د خپل حق نه ملاویږي آخر وجه څه کیدی شي دا او دلته چې کوم دی نو دلته هم دا حل لکه ټیک ته پاکستاني ملګري چې زمونږ کوم عوام دي دا ټول موږ پسې خفه دي اوس هم دا کسان راغلي وو الله چې جړلې را پسې خو لکه موږ دا نشو کولی سرکار سره موږ څه نشو کولی ځو به خامخا به ځو خو چې موږ هلته لاړ شو افغانستان ته لاړ شو پکار دی چې موږ له سهولتونه راکړی شي څنګه لیسن هم دی ښایسته ګل جي ښایسته ګل لاله کم مهاجرین رونه چې افغانستان ته واپس شوي دي هغوی ته هلته کې څه قسمه مسلې مخې ته راځي هلته خو اول سرپناه نشته ټول خلک چې تللي دي یو ځای بل ځای کورونو کې پراته دي کورونه نه میلاویږي کرایګانو پسې خلک ګرځي نشته دی او چې چاته پیدا شي ښه یو چې چاته پیدا نشي په شړو ډاګونو کې پراته وي او بل روزګار مسله ده روزګار دې ځای نه نوی خلک لاړ شي نو هلته خو روزګار نشته څه به کوي دغه مشکلات دي ټول صحیح ده هغې نه علاوه نور څه کورونو کرایګانې وي ډېرې دي کورونو کرایګانې اوسه پورې په 4000 روپۍ افغانۍ باندې وي نو اوس چې مهاجر روان شولو په 15000 روپۍ شوي نو زموږ د امارت اسلامي د خوا نه دا خواهش دی چې دغه څوک چې کرایي کورونه تاسو خو د دوی خپل رونه یې د افغانستان دغه زمونږ هم رونه یې خو لکه خو ستاسو خپل ملک ته د خپل ملک خلک کوي نو پکار چې دوی خو داسې ظلم زیاتی راسره نه کولې نو ظلم زیاتی خو کوي که نه کاره په سترګو باندې کوي ځکه مجبوري ده دوی خامخا به یې نیسي ځکه په سړک خو یې نشي اړولی د حکومت له طرفه څه انتظامات دي حکومت د طرف نه انتظامات نشته نو انتظامات به هیڅ هم نشته دی نه د له ټنټ درکوي نه د له خیمه درکوي نه د له اوبه درکوي څه نه درکوي هیڅ هم نشته دی هیڅ هم نشته دی کم چې موږ اورو موږ لیدلي خو هم نه دي خو هغوی وایي چې هیڅ هم نشته دی چې کوم خلک تلي چې کم تلي دي هغوی وایي هیڅ هم نشته دی صحیح